بلا تاخیر دعوت خطاب ورکوم نوجوان عالم دین فصیح اللسان لذیذ البیان حضرت علامہ مولانا عبدالحق ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی مرکزی مبلغ جماعت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان چاغی مقام خطابت تا تشریف راولی اور زمونگا استاذ دولان دی دا قرآن و سنت پرانا کی مخاطب شی فصیح اللسان لذیذ البیان حضرت علامہ مولانا عبدالحق ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی مرکزی مبلغ جماعت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان چی زمونگا استاذ سرا دا قرآن و سنت پرانا کی مخاطب شی اور خم مفصل خطابو کی انشاءاللہ الرحمن دما خام دما زنا فوراً پسبا دا حضرت علامہ مولانا محمد سمیولق پشاوری سے بیانوں میں روان دی اغیر رسے دلیلی نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا ضد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انتہائی قابل قدر مشایخ عظام علماء عظام طلباء کرام او عوام مسلمانانو ورونو مشرانو کشرانو او امزولو دا چنن مونږ او تاسو ستاسو د دې الاډن ډېرې په دې علاقه راجمعو نو دا د دې علاقې سالانه اجتماع ده د جماعت اشاعت التوحید والسنه او دا تقریبا وما اجتماع ده الحمدللہ کال پکال مرګري سیوا کیږي او کال پکال باندې د دې اجتماع حسن او رونق سیوا کیږي الله رب العزت په دربار عالی کې دعا ده چې دا خالص د خپل رضا د پاره وګرځي او الله رب العزت دې دا تر قیامت جاری لري چې هر کال کیږي کم مرګري چې د دې د پاره منډه ترړې وي د دې علاقې ټول علما خصوصا مولانا محمد وزیر توحیدی صاحب مولانا حسین احمد متقی صاحب نور چې څومره زمنګ د دې علاقې جید علما دي مرګري دي عوام دي دا داغي په منډو ترړو مهنتونو باندې دا دومره جمع غفیر تیار شوی دی تاسو د علماء د مشایخو قیمتي جواهرات او بیانات واوریدل او قیمتي خبره خو به ان شاء الله وختامه مسك اخو به د اجتماع په اخر کې زمونږ د ټولو قائد زمونږ د ټولو رهبر حفظه الله تعالی ورعاه ان شاء الله زمونږ د شیخ صاحب بیان به اختتامی خوندور او مزیدار په دې مینس کې بطور تمهید با یو څو خبرې زستاسو مخ کې عرض کم مونږ د دنیا لا یو مقصد لراغلی
هر انسان لا په خپل گریوان کې سوچ پکار دی، فکر پکار دی چې ما پای کې سو کړل. وخت لګ پاتې دی لکه څنګه چې د ورځې وخت لګ دی او ډیره لاړه مازیګری دی. زمنګ د زندګۍ هم ډیر وخت لاړ او ډیر لګ وخت پاتې دی. سوچ پکار دی چې زم نو زبر د ځان سره سوړم، چې زم نو ما د ځان نه مخ کې سلی گلی دي ست یاره می کړه دی. دا سوچ هر نفس لا پکار دی، هر انسان لا پکار دی. زکه چې مرګ په هر چا روان دی. دا سی سوک نشتا چې هغه د مرګ نه مستثنی په هغه مرګ ناراضي. خو باز خوش نصیب داسي چې دا غي د مرګ نه زندگی رستو د خيسته شي، د مزي شي، د لذت شي. باز بد نصیب ای دا غي د مرګ نه رستو زندگی د مصیبت او د عذاب شي. اخرت والا زندگی د دې ځای نه جوړیږي او خرابيږي. د دې اجتماعات مقصدم دا دی چې موږ آخرت ته کامیاب لاړ شو. زمونږ عقیده صحیح، زمونږ عمل صحیح، زمونږ اخلاق، عبادات، معاملات صحیح، موږ د آخرت د تاوان او د نقصان نه بچو. ذکر اللہ وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے د ایمان والو، اے مومنانو، پردو ته نو ای مومنانو ته وی اتقوا اللہ، د الله نه ویریږئ. دای ندی ویلی صرف مولایان کې به تقوای، مقتدیان چې سکای نو هغه د کوي. صرف استاد کې به تقوای، شاګرد چې سکای نو هغه د کوي. صرف نارینه کې د تقوای، زنانه چې سکای نو هغه د کوي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے د ایمان والو، اے مومنانو، ویریږئ د الله نام، ټول د الله نه یرو کوي. علماء او عوام، نارینا زنانا، غریب او مالدار، مشر او کشر، اتقوا الله. او قرآن کے اللہ ویا قرآن عظیم کے اللہ پاک فرمایا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے د ایمان والو ویریږئ د الله نام څنګه یره چې د الله د شان مناسب ده. داغه د شان مناسب یره د تقوا جامع تعریف داو اتیان بالمأمورات اجتنابا النواهی. د کم سیز چې تا تعالی حکم کړی دی هغه صحیح طریقې سره ادا کا. د سنې چې منې کړی نو د هغې نه منع شه. څومره ښایسته خبره ده. اتیان بالمأمورات، اے د ایمان والو چې ته الله باندې ایمان لرې، ته په فرشتو ایمان لرې، ته په کتابونو ایمان لرې، ته په پیغمبرانو ایمان لرې، ته په قیامت ایمان لرې، ته تقدیر منې. اتقوا الله، هغه الله نه ویریږه. قیامت کې به تا نه تپوس کوي، داغه حکم ومنه، داغه د نهي نه ځان وساته. نن موږ مومنان یو، خو ګوره تقوا زموږ ډیره کمه ده. څومره حکمونه هم د الله د خپو د لاندې کړي، څومره اوامر دي دای منلو ته تیار نه یو، څومره نواهی دي هغې نه منې کېږو، ځکه چې پوره تقوا زموږ په بدن کې نشته. علامہ ابن المعتص ډیره ښایسته خبره کړې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه قول ای شعر کې را نقل کړی دی. هغه وایي چې خلی الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقى.
خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى مړ واړه ګناونو نمزان ساته لوی ګناونو نمزان ساته دغه ته تقوا وي دې ته پرهیزګاری وي دا د مؤمن د شان سره خایږي مثال داسې ده وسنا کماش مو سروان خلی دین بیا ډیر انسان تنګي جامع ګوري معلومه ولې نشي او تاب ورورو داسې چیچی دا ډیر خطرناک دا واړه ګناونه داسې د ځان نه لري کا لکه وړي کې ازغینه چې ځان ساتي غټ ازغینه ځان بچکه وړو کې نم بچکه نو غټي ګنا نم ځان ساته وړي ګنا نم ځان ساته لا تحقرن من الذنوب صغيرة لا تحقرن من الذنوب صغيرة ان الجبال كبيرها من الحصى گناہ تا وڑا موایا دا موایا چه دا وڑا دا وڑا وڑا کانی چرا غنشی نو دلوی لغرونو تا اگورا دا وڑو وڑو کانو نا جوڑ شوی اسنا چه دا وڑو گناہونو نا دا غر جوڑ شی اتقوا اللہ بعض علماء ہوئی کبیر کے امام رازی تقوا ستوئی اللہ یراک مولاکا حیث نہاکا چستا مولا استا اللہ آغزے کی تاو نگوری کمزے کے چتمنے کڑے اللہ اکبر اسی تا پیمانو وای دا سے زشتا چه اللہ تا پاکی منگ نخکارو تاسو خواهی زشتا کشپدا دی اللہ وینی که رزدن دی اللہ وینی که گنکن دی اللہ وینی که زانلین دی اللہ وینی سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار یو برابر دستا سن اللہ تا آغا سونک چه آغا دشپی خبری کئی اثر القولا پٹوینا کئی او آغا سونک چه پخکارئی کئی آغا سونک چه دشپی پٹیو در رزت لن کئی طول اللہ پاک تیو شیرے اللہ نا پٹی گی دا اللہ نا دا ذرے برابر شے نشی پٹے دے یو زیکم دلانا پرمانی مکوا دغ تقوا دا اللہ یراک مولاکا حیثو نہاکا چستا مولا ستا اللہ تاغذے کی ونینی کمزے چه تمنے کڑے دا تقوا و پرزگاری دا اللہ بعض علماء تقوی دیتا ہوئی انتو زینا توجہ کوا انتو زینا باطنک للحقی کما زینتا ظاہرک للخلقی تا چلام بے کنو یار بیا خلق سڑی پوری خان دی مڑا دا پا خزا کمزور دی جامو تی اگورا او دی بدن تی اگورا چه تا پا کال کم نلام ولام بے زان سپا کی سیستا جوڑاوا چه کل پیزار چه ظاہری چه خستینو خوشحالے ظاہری چه گندینو پریشانے تقوی دیتوئی لکا سنگ چه ظاہر خلقو تا برابرے چه دا باطن دا حق دا پردا سے سپاو سترہ کی دیتا تقوی وئی او کدا ظاہر سپا کهو کنا بس دا
صابونونه دی او دا شیمپوان دی او دا سرب دی او جامو بدن ته دی نیولی دی او بدن دی دن د ظاهر خصپا دی خو باطن شرک دی کفر دی بغض دی حسد دی تکبر دی غرور دی جهالت دی. نو یاد ساته داسې مثال دی لکه سړی چې ډیران له پاسه چونه ورکی سړی چې ډیران له ښایسته رنګ ورکی سره خیال قیمتي کیږي. مړه باطن باندې محنت وکا التقوا ها ہونا دا الله نبی زړه ته اشاره کوي تقوا دې ځکه دا د تقوا زیاده فانها من تقوى القلوب چې قران یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله او لوی پیدا او لوی خیر د آخرت د پاره دنیا کې تقوا اختیارول. اے د ایمان والو او یریږئ د الله نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دیو کی و دی ګوري هر یو نفس چې صحیح مخکلی ګلی دی د سبانه ورځې د پاره نن دې که سبا دې روانه سوچ کوا چې تا د راتلون کې ورځې د پاره ست تیارې کړې ده کور بده بل واخلی گاڑی بده بل واخلی جیداد بده بل واخلی مال و دولت بده بل واخلی نو تعالی تسشی دی تم لوگ سوچو کا تو فی خالی کپن کے راون غختے وی وڑلے و قبر کے خاک داستاسو اجتمام دا مقبری پا غاڑا دا کنا لگ چدا سے تیرے گئی نو سوچ ورتاو کئی یو شاعر ډیره خسته خبره کړی دا جمع الکنوز لانفسهم جمع الکنوز لانفسهم فتركوها كما هي الا قبورا دارسا فيها عظام باليا. دا چې تا ته دا مړی ښکاری دا ډیرې ډکه ده دا مړه نو پیدا شوي یو دور د دې تیر شوی د دې خزانه وموي د دې کورونه ومو د دې مالونه او دولتونه ومو د دې یو لوی دبدبا جمع الکنوز لانفسهم فتركوها كما هي کورونه مباد دي جیدادونه پاتې دي دې ځان لډیر سيزونه جمع کړیو هغه ارسه دلته پرې خدل او دې تن لاړل نن سشيدي الا قبورا دارس فيها عظام باليا زاړه زاړه قبرونه دي او هغه کې زاړه زاړه اډو کې پرات دي. کله دا خلک قبر کني کنه په خواني مقبرین اکثر په کې زوړ قبر راوځي نو که تاسو خیال کړئ د مړی غاډو کې بالکل بس داسې یو کیلو دواړو کې یو غټ کې راجمه کی ویره زوړ قبر راوت مسله دا ده چې بس صحیح ده غاډو کې راغون کې یو غټ کې کېدو بل مړی پکې خخ نو ګورا غزاړه اډو کیری پکې زاړه زاړه اډو کې پرات زاړک اډو کیری په دې قبرونو کې پرات دي وز دا شی دغه حالت زما واستام دی. یو کس په دې مقبرو لیکل مکوي خام په یاتونه لیکي م په شعرونه لیکي نه په نمونه لیکي اوس خو خلکو د مقبرو نه جدنو یو لوی رجستر جوړ کړی دی او دا د قران بے عزتی ده چې دا ته په آیت د قران لیکي خو بس د خلکو عادت خو یو قبر باندې لیکلی وای دا څنګه چې تی دا سه زهم مام توجه دا څنګه چې تی نو دا سه زهم مام او دا څنګه چې زیم نو دا سه بتوم شي پوه شوي څنګه چې ته ژوند دی نو دا سه دیم یو وخت ژوند دی او دا څنګه چې نن دې د خاور لاندې دی دا سه بتوم یو زل د خاور لاندې کېږي نو سوچو کول تنظر نفس ما قدمت لغد سوچ دیو کی فکر دیو کی هر یو نفس چې سیلی ګلی دي د سبانه ورځې د پاره. سنن دارمی کی یو روایت نقل کړي سلیمان ابن عبدالملک رحمه الله بادشاہ تیر شو ډیر ښه بادشاہ مکی مکرمه تروانو په مدینه راغی وای مدینه منوره کې به دو درې شپې او کم نو بیا مکی تلاړ
مدینی لچرم نیک عمل دے مومن دے متقی دے محسن دے نیک عمل دے چې د الله دربار لروانی دے بخوشحالی دے بوئی ما خو رب د پاره ټول زندگی وقف کړي وا عقیده می د توحید وا عمل می د رب کتاب کړو او دارنګ جون می د نبی د طریقې مطابق تیر کړي دے به مزي کوي خوشاله وي الله الله یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سمرا مذهب یارا چې مؤمن را رواني متقی را رواني د رب تابعدار را رواني فرشتي به وته په انتظاري د جنت حور او غلمان به په انتظاري رب رضای دا به څومره د لذت او د فن یو وخت یار او کم انسان چې هغه خپل خواهش پس روانو د رب نه فرمانو باغیو د الله نه داغه مثال بسنګي کل عبد العابق يقدم على مولا داغه مثال بداسي لکه یو غلام اوس دی وخت غلامان نشته ګنه تاسو په ټول پوي دی اوس کزه لګیا متاسو په سپه دلې لکه یو غلام چې د یو مالک غلام دی داغه په حکم باندې کینی پاسی هغه اخلی او خرسي خپل اختیار شته د مالک 24 غنټه پابند او تابعداري د مالک نه او تختی باغشي د وهلو د ټکول لایق دی کنه دے تختی دلے دے چرت رکشوے دے مالک نہ باغی دے چرت چاونیو اور روان کڑے دے را روان دے یقدم علی مولا دخپل مولا مخیل راضی پیمانی ہوئے ودہ دبکم حیعت سمر با شرمندی سمر با پزلکی یریگی چی وی با می ٹکی با می بیزتکی با می سبرا سرکی او کدام نہیں لی دلی لکه یو مجرم چی اغا دا حاکم مخی تراروانی